كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زموږ ستاسو درس شروع په باره د خویونو د مانځه کې. هغه په دې ترتیب باندې چې انسان کم اعمال او اسباب استعمال کی تر څو پورې هغه د جنت په طرف باندې ور داخل شي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي د رب العالمین په نعمتونو کې اساسي بنیادی نعمت چې دی هغه قرآن او سنت دی. یو لوی نعمت پکې دا دی چې مونږ او تاسو په دې دین باندې مکلف کړي یو، لیکن د هغې باوجود الله رب العزت مونږ له دا ښودل کړي دي چې په دې شي باندې سړی جنت ته داخلېږي او په دې شي باندې سړی بې بندېږي. د جنت نه دې ځای پورې ډېر امور ذکر کړی شوي وو، خو نن به څه امور نور ذکر کېږي. حدیث کې راځي پر روایت د انس بن مالک دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم دی، تقریبا 10 کاله خدمت یې ورسره کړی دی او هغه مور ډېره هوښیاره ام سلیم چې د لپاره دعا وغواړه. یو څو دعاګانې ورته وغوښتلې. اول دا چې د په دې مال کې برکت واچوه او دقه شان په دې عمر کې برکت واچوه او اولاد کې. اولاد تقریبا اهل علم فرمایي چې 190 اولاد الله ورکړه، 300 او عمر باره کې دا و چې زه دومره قید شم، آخر مې دا ارمان وکړو چې کاش لاړ شم هغې دنیا له، او مال مې دا چې باغ 2 کرته مې ونیول او د 4 شم زه تمه ساتم په دې طریقه باندې چې الله رب العزت به ماله بخنه وکړي. دا فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وي تاسو زما نه 6 شیونه قبول کړئ، زه به ستاسو لپاره د جنت مسله برابره کړم. دوی ویلې دا 6 شیونه چې دي، ځکه صحابه ډېر حریص خلک وو په باب د عمل کې. صحابه کرامو کې عادت هم دا و چې هغوی به هر عمل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قول او دقه شان فعل بیریدون او عمل کې به راوستو. خلکو له به دا اختاره مرغو چې کونو مثل نظمو غوندې شي. اول دا چې کله په تاسو یو کس خبرې کوي دا به دروغ نه وایي. حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي چې مؤمن سړی بخل کوي میدان د جنګ پرېږدي خو لیکن دروغ نه وایي. میلیونه ملایک ته وړاندې منډه وایي سوا د هغه 3 ځایونو نه چې میدان د جنګ کې د 2 مسلمانانو د جوړې باره کې او خپلې زنانه له. دویم چې کله وعده وکړي نو بېرې مخالفت نه کوي. خو لیکن ابن کثیر او جامع صغیر کې روایت دی هغه دا چې کله په سړی د جریان د وعدې کې دا خبره وکړي چې زه به وفا پې نه کوم، دقه به منافق دی. مګر که سبا چېرته به د چې کار کې ته ګیر راغلی چې هغه ستا د وس نه بارې یا ډېر مهم او ته پاتې شو، ته به دې وعید کې نه او بل چې ورسره امانت کېښودلی شو نو خیانت دې نه کوي. د امانت باره کې شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله 6 مصداقات ذکر کړي دي. بچی د سره امانت کې ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو کس دی او هغه سره څه نور کسان په تربیت راغله د هغوی ښه تربیت ونه کوي، دا سړی به د جنت بوی ونه ګوري. سفیان ثوری رحمه الله کې عادت ده درس به چې کله ناست و چې بیا به اوچت شو نو ژړل به. چا به دا خبره وکړه چې ولې ژاړې وې؟ مخکې به دې مسله باندې زه پوه نه وم، اوس پې پوه شوم، زه هم پوه شوم، ملګري مې پې پوه شو چې عمل پې ونه کړو نو څه صورت حال وي. او حدیث کې راځي اوږد حدیث کې چې څه خلک مې ولید د اور پرې بیتګانو باندې مخونه شونډه کې غوڅولې. تپوس مې وکړو دا خلک څوک دي؟ دا سر امت خطیبان. او ابن کثیر هغه روایت هم راوړی دی چې دا سړي نه کلمې رابار وي دا ورباندې ګرځېدو په جهنم کې. خلکو دې پوښتنه وکړه چې جناب دا ولې ما امر بالمعروف کوو خو لیکن نهی المنکر مې هم کوله، په خپله یې معروف له راتګ نه کوو د منکر کې ولاړو. ولې په بل طرف باندې بیا په دې کې 3 روایت دي چې امام نصرالدین الباني رحمه الله باندې سندن کلام کړی دی، خو لیکن نور محدثینو به د هغې د قوت اسباب برابر کړي دي چې په ورځ قیامت به الله عز وجل د علما راجمع کړي، یو څادر به ترې راته وکړي، بیا به ورته ووایي چې ګوره ما تاسو د علم په دې وجه باندې نه و درکړی جهنم له مه بوځم، څومره ګناهونه مو چې کړي دي هغه ټول مې ته معاف کړ. او بل د دې نظر کنټرول دې وجه نه المحدث الکبیر امام ابن قیم رحمه الله الجواب الکافی په هغې باندې مستقل کتاب ولیکل چې کله انسان بد نظري کوي په دې کې 100 مرضونه پیدا کېږي. یو مرض پکې دا چې عبادت خوندې ختمېږي. 3 ځایونو کې د ضرورت په وخت کې دا قتل جایز دي، قاضي دی یا د خطبې مسله ده یا شاهد. او بن کې د خپل لاسونو حفاظت وکړي، د خپلو فرجونو حفاظت الفرج به 2 قسمه دي. امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې یو سړی به بل چا راښکاره کوي نه الا وقت ضروره چې ډاکټر دی او یا خپل اهل دی. قرآن کې الله فرمایي چې هغه زنانه ده وینځه او بل ځان به غلط نه استعمالوي. پرون درس کې موږ دا وویلې محمد رسول الله فرمایي چې څوک ماله 2 شینې ذمهواري لري 2 اندامونه، یو چې د 2 ژامو مابین کې، دویم د دې 2 پښو پر مابین کې زور تر جنت ذمهوار.
بیا په دې کې دا مسله بعضې علماو لیکلې ده چې یو سړی دی او هغه د زنانه د خاص اندام لکه وګوري ده په دې سورې کې نقصان پیدا کېږي. تحفة العروس هغه روی ذکر کړی خو لیکن جمهور علماو په هغې باندې کلام کړی دی. دې وجې نه عبدالله بن عمر په هغې باندې سخت رد کولو. الغرض نن په دې حدیث کې محمد رسول الله د جنت د داخلېدو لپاره یو سبب دا ذکر کوي چې کله خبره کوي درواغ به نه وایي. دویم چې کله د واده وکړه مخالفت به نه کوي. دریم چې سره امانت کې ښودلی شو که مال دی که بچی دی که خبره ده که بل خیانت به پکې نه کوي. او څلورم د نظر کنټرول به کوي. پنځم لاسونه به د جیله نه وروړي چې هغه ځای حرام وي. دې وجې نه حدیث کې راځي چې والله ما مست ید رسول الله ید امرأة قط قسم په الله محمد رسول الله لاس چېرته پر دې زنانه سره ټچ شوی نه دی. او حفاظت د فرجونو. یو بل روایت کې راځي په روایت د معاذ بن جبل. معاذ بن جبل هغه راوي چې 40 کلو په عمر باندې وفات شوی دی. شهید شوی طاعون په مرض باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله یمن لګلو دا په سورلې باندې سور پیغمبر اسلام کته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پورته شوی نه مطلب مې تربیت راکې. بیا ورته دا خبره وکړه چې زما د الله د رضا لپاره تاسو سره ډېره مینه ده. هغه ویل زما همدارنګه یا رسول الله د الله د رضا لپاره مینه دې ته ویل کېږي چې لا لغرض وعوج وحسن صورتنا. ابن حجر اسقلاني فتح الباري کې لیکي چې نه د غرض لپاره نه د عوض لپاره نه د حسن صورت لپاره. خو ته چې بیا راځې وایې زه به دلته نه وم ډېر وژړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه تسلي په خاطر ویلې چې ان اولا بي ډېر نږدې ماله هغه څوک دی چې په هغه کې تقوا وي. اگر که د دنیا په هغه سر ولې نه یې چې مدینه کې سړی وشي کې تقوا پکې نه وي نو هغه ماله نږدې نه دی. 40 کلو په عمر باندې طاعون په مرض کې دا وفات شوی دی. او حلال او حرام باندې الله تعالی ډېر انتهاجیت پکې اړتیا ورکړې وه. په ورځ د قیامت ابن قیم رحمه الله دی لیکي دا ټول علما به د قیادت کې ورشي. دا فرمایي چې زه د پیغمبر علیه السلام سره په یو سفر کې وی سفر کې روانو نو پیغمبر علیه السلام له ما دا خبره وکړه چې مال داسې یو عمل وکړئ جنت ته ورباندې زه داخل شم او د اور نه پې لرې شم. مخکې درس کې مونږ ویلي وو جنت له سړی داخلېږي په ایمان، دویم په مانځه کې خشوع، دریم د فرج حفاظت، څلورم بې پیدې کار کې ځان نه بندول، پنځم د امانت لحاظ، شپږم د وعدې پابندي، اووم د مانځه حفاظت، اتم خلکو له خیر ورکول، نهم شکل د قرآن و سنت برابر جوړول، لسم مسلمانانو باندې بدنامه نه لګول، یولسم د مسلمانانو مابین کې تفرق نه راوستل، دولسم د مصیبت په وخت کې صبر، درلسم د نعمت په وخت کې شکر، څوارلسم د نورو مسلمانانو په زړونو کې ستا مینه، پنځلسم د ګاونډي سره ښه سلوک، شپاړسم چې بادشاهي دروغ نه وایي، ولسم پاکدامني، اتلسم د حلال رزق کوشش، نولسم په معامله کې نرمي، شلم امر بالمعروف، یویشتم نهی عن المنکر، دویشتم پریوتي انسانان راوچتول، دریشتم بیکار لکار پیدا کوله، څلېرویشتم دعاګانې او پنځهویشتم خپل شر د ځان خلکو نه بندول. په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم له د ویلې وي داسې یو عمل ما له وکړئ جنت ته مې داخل کړي او دغه شان د اور نه مې بچ کړي. صحابو سره دا مسله وه ځکه هغوی په دې باندې پوه وو چې دا دنیا پاتې کېدونکې ده، مقصود به ذات هغه ځای دی. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې تا خو ما نه د یو لوی شي باره کې سوال وکړې، خو لیکن چې الله په چا باندې اساني هغه به اسانېږي. اول ته به د رب العالمین بندګي کې شریک به ورسره نه جوړئ. د عبادت باره کې مخکې موږ دا ویلي وو چې عین بیدال کې معنا د عجز ده او په اصطلاح کې څه ویلی چې بذل الجهد بمقابل بذل الوسع في طاعة الله، او چا ویلی چې الاعتقاد الطاعة مع غاية الخضوع والاعتقاد الطاعة مع غاية الخضوع مع الاعتقاد على ألوهية المعبود. طاعت بکې رب العالمین له عاجزي کې او عقیده به ساتي چې رب العالمین زموږ معبود دی. به عبادت عامه او عبادت خاصه ابن قیم سے مدارج السالکین کې د ټول ایاک نعبدو باره کې لیکلي عبادت عامه کافر په مشکلاتو کې الله رب العزت له توجه کوي. خاصه به دوه قسمه ده، علمي عملي. علمي به دوه قسمه ده، بالله وبدينه. بالله به پنځه قسمه ده چې الله موجود دی، الله یکتا دی، الله د هر قسمه نقصان نه پاک دی عز وجل، الله رب العزت د هر قسمه کمالات والا دی، والله رب العزت په خپل کارونو کې مختار دی. بدينه به دوه قسمه یو دا معنی چې دین د الله قرآن او سنت دی، او بدينه دا معنی قیامت شته. او عملی به دوه قسمه بعض خلکو نه مستحبات د منځ ځي او بعضو نه دام نشي. تعبد الله تبارک رب العالمین بندگی کوي، خو لیکن په داسې حال چې شریک به ورسره په هېڅ یو شي کې نه جوړئ. د مانځه پابندي به کوئ، زکات به ورکوئ، روژې به نیسئ، حج د بیت الله به یې ویلې زه تاله در ښودل ونه کړم علی ابواب الخیر، د خیر په دروازو باندې. الصوم روژه چې د جنتون دی یو ډال دی، د جهنم نه سړی به بچ کېږي لکه بدر ډال چې سړی دی د میدان د جنګ کې پناه حاصلوي. والصدقه د خیرات ورکول چې دا د ګناهونه د منځه وړي، لکه څنګه چې اوبه د اور د منځه وړي. او صلات الرجل منذ سړي چې دی من جوف الليل، د شپې په اخر حصه کې. دا د شی دي چې د خیر دروازې دي. په دې کې درې طریقې شیخ الاسلام لیکلي دي، کله وتر یو رکعت دی، کله درې دي، کله پنځه دي، کله اووه دي، کله نهه. او اسباب مخکې موږ دا ذکر کړي وو چې وختي وده کېدل قیلوله ده،
د سورې کهف آیتونه ویلي، وختي وده کېدل دي، ګناه نه ځان ساتل دي، مؤمنانو سره کینه نه کول دي، زیات خوراکونه نه کول دي، ځان بدن دي په دنیا په کار کې نه ستړی کول دي، د آخرت سوچ دی. هغه آیتونه او حدیث ګوره چې دې باب کې راغلي او دغه شانه د سلف تاریخ پکې ګوره، جمانه پکې ځان ساته، مالی جرمانه په ځان باندې کېده، دعاګانې وکړه، مجاهده وکړه، موبایل ځان له پټیم کړه. ثم طلب ویلي وتتجافى چې لري به دي خلکو اړخونه عن المساجد د زیارت سملسنونه نه، يدعون ربهم رب العالمین، یا دې تر دې پورې چې هغه يعملون قید پورې د آیت ویلي. ثم قال به ورته ته تعالی اطلاع درنکم برأس الامر په هغه وقوف له دې دین ټول او ستند د باندې وزر و سنامي وقوف باندې. ما ورته بلا ولنا ورأس الامر موقوف له دې دین چې دا اسلام دی او ستند دی چې منځ دی، وزر و سنامي دا کو به چې جهاد دی. ابن قیم به جهاد کی دریم جلد زاد المعاد نه نمبر صفحه کې در اقسام ذکر کړی دي. جهاد په لغت کې ویل شي مشقت او په اصطلاح کې بذل الجهد بمقابله عدو الله لاعلاء کلمه الله. څلور قسمه جهاد د نفس سره دی، علم، عمل، دعوت او صبر. دوه قسمه د ابلیس سره د خواهش پر خودل او یقین پیدا کول، شک پر خودل. څلور قسمه د کفار سره دی، په ژبه باندې، په مال باندې، په لاس باندې، په زړه باندې، او درې د عام منافقانو سره. به مال تعالی اطلاع درنکم بدی شی باندې شغې دي ټول د پاره مزه ملال. ما ورته ولا یا رسول الله ودا جبه ونی ولا او کف عليك هذا دا په ځان باندې بند کړه. ما ورته چې اې د الله نبی موږ نه ولې کیږي به ما په خبر باندې شمو په خبرې کو و مور دې بوره چې یا معاذ ندی پریوتی په دې ورګه په دې مخونو باندې او یا دقه شانه په دې خرطمونو باندې، مگر هغه څوک چې هغه د جبلو کړی دي. دلیل دې باندې چې دا دومره نقصان نه لري. حتی تر دې صاحب شبلی کې چې انسان کې اتزره مرزونه دي، لیکن د وزره نه او نه مرزونه علاج دا چې جواب غلط نشته. په دې حدیث کې څه مسلې معلوم شي د جنت د داخلي دو. یو پکې دا معلوم شي د الله بندگی توحید سره، د منځ پابندي، زکات ورکول، د روزې اهتمام، د حج اهتمام، صدقه ورکول، قیام الليل کول، او د قشانه جهاد فی سبیل الله او د شبه کنټرول. یو بل سبب دار حدیث کې راځي، ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وی چې څوک چې روان شو په یو لار باندې یلتمس فيه علما، چې په دې کې علم طلب کوي، الله تعالی بدله د جنت لار اسانه کی. مخکې موږ د دې لپاره تقریبا 30 اسباب ویلو اجمالی. اول د عالم خبر لغوه کې خودل، دویم په جریان د درس کې ځان د نور شي سره نه مشغوله ولا، دریم په غیبه نظام په یوله، څلورم هغه حفظوله، پنځم د خلکو مابین کې نشروله، شپږم احسان په ځان کې پیدا کول، وم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع، اتم د نظر کنټرول، نهم په نفس باندې د جوخت ودرېدل، لسم د حرام نه ځان ساتل، یو لسم د الله د رضا لپاره کې نسل، دولسم د تقوا په نیت باندې کې نسل، دیرلسم د علم وقار په زړه کې لرل، څوارلسم د رب العالمین وقار په زړه کې لرل، پنځلسم دنیا پرستی پرې خودل، شپاړسم خواهش پرستی پرې خودل، ولسم قوي ایمان، اتلسم پاک زړه، نولسم مضبوط عزم، شلم یقینا، یوشتم صبر، دویشتم بدعت پرې خودل، دریشتم تکبر پرې خودل، څلورشتم ګناهونه پرې خودل، پنځیشتم دنیا پرستی پرې خودل، شپږشتم خواهش پرستی پرې خودل، ویشتم کمزور ایمان په قوي بدلول، اتویشتم ارزه کې عقل پیش کول نه، نهویشتم د چا په خبره به دلیل اعتماد نه کول، لسمه دا درشمه اهل علم فرمایي چې تحقیق قوي کوله، یو درشم اخلاص په ځان کې پیدا کول، دو درشم د عمل په نیت باندې کې نسل، درې درشم مخکې ورسته کتل، څلور درشم تقسیم درې مسلې، پنځه درشم یو کتاب لیکل، شپږ درشم د قشن اغه نوٹ کوله، و درشم د شوق، اته درشم مجاهده، نه درشم دعا، او څلوېښتم اخلاص. نه یو پکې علم دی، علم د قران او سنت. الله رب العزت موږ تاسو له د قران او سنت صحیح بصیرت نصیب کړي، رب العالمین موږ جنت ته ور داخل کړي. وبالله